ما خو بیا هم ستا په خلوص اعتراض نه دی کړی او دلته کې هر سړي د امن بدلون غږ کړی دی دلته کې هر سړي د امن بدلون غږ کړی دی دلته کې هیڅ چا د دې دواړو آغاز نه دی کړی مننه جی او زړه مې پوښتنو خو د وخت مجبورو پرېښی نه یم زړه مې پوښتنو خو د وخت مجبورو پرېښی نه یم ما که ټپېله یا قربان له آواز نه دی کړی مننه جی او د ښار واکمنه زړه مې پوښتنو خو د وخت مجبورو پرېښی نه یم زړه مې پوښتنو خو د وخت مجبورو پرېښی نه یم ما که ټپېله یا قربان له آواز نه دی کړی او د ښار واکمنه زه د ټول عمر په شا ویشتی یم د ښار واکمنه زه د ټول عمر په شا ویشتی یم څنګه وایې تا د تور او سپین امتیاز نه دی کړی مننه جي د ښار واکمنه زه د ټول عمر په شا ویشتی یم څنګه وایې تا د تور او سپین امتیاز نه دی کړی او صابره هیڅ چا زموږ مرستې تملا نه تړله صابره هیڅ چا زموږ مرستې تملا نه تړله ګنې مونږ غږ د وخت په کم یو محاذ نه دی کړی مننه جي ډېره مننه صادق صاحب د جمعیت ملګرو لپاره یو نظم دی خکلک به د حق په لار وحدت لراولو خکلک به د حق په لار وحدت لراولو ملګرو هر ظلمه بجمعیت لراولو ملګرو هر ظلمه بجمعیت لراولو خکلک به د حق په لار وحدت لراولو ملګرو هر ظلمه بجمعیت لراولو چې فکر یې تیارو کې د مشال غونډې بلیږي چې سری بل خدای بل هیچا ته نه ټیټیږي جذبه چې د وحدت پسرونو کې موسیږي ناری د تکبیرونو چې بزړونو کې چوتیږي سر ټیټه به دشمن وطن بشریت لراولو ملګرو هر ظلمه بجمعیت لراولو بیرغ چې پکور او پسنګر د لا اله وي بیرغ چې پکور او پسنګر د لا اله وي پزړونو کې کيراوي چې یرا د الله وي امید چې د مرامت روخان سباوي پخلو کی چی مچغی د نظام مصطفاوی منکر بهم دشنی جنڈی صفت لراولو منکر بهم دشنی جنڈی صفت لراولو ملګرو هر ظلمه بجمعیت لراولو چی هر یو شا ظلمه می محمد بن قاسم شی چی هر یو شا ملګرو هر ظلمه بجمعیت لراولو ملګرو هر ظلمه بجمعیت لراولو ډیره مننه دا ښاغلی خورشید عالم صابر چې خپل ډېر خوندور کلامونه وړاندې کړه زړه مې پوښتنو خو د وخت مجبورو پرېښی نه یم ما یې که ټپېله قربان له آواز کړی نه دی مجبورۍ ډېرې هغې پورې یو څو شعرونه رایاد شو چې حال مو وایه خبره خوله کې ژویه مجبوري ده جانانه رقیبان چې نه کړې پویه مجبوري ده او اختر دې په زړو جامو زړو سپلو کې تیرا ستا وینا په ګل بدله خو څه وکړم وایزه ستا وینا په ګل بدله خو څه وکړم د ښکلو سره مینه زما لویه مجبوري ده ډېره مننه وایزه ستا وینا په ګل بدله خو څه وکړم د ښکلو سره مینه زما لویه مجبوري ده بلنه ورکوم ښاغلي سراج هاشمي ته چې د دې مشاعرې روح روان دی
هغه راشي او خپل خوندور کلام وړاندې کړي. ښاغلی سراج هاشمي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول نه مخکې زه د صادق صاحب دی او د راغلو نوموړو شاعرانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغو په دې لنډ تنګ وخت کې چې دی موږ له رالل او زموږ د پروګرام لی چې دی رڼا ورکړه. او ملګري به خاطر نه درنه وایي دا شعرونه چې ویل شي نو شاعران چې دی په دې داد باندې ډېر زیات خوشحالېږي. نو هسې داد ورکړئ لاس وپړقوی ورته. دلته خو ډېر ښکلي شاعران ناست دي. موږ دا مات ګوډ شعرونه جوړ کړي دي چې دې مخکې صحیح کړو. سبا خطو سره یې نوره خوشحالي خو راوړه، سبا خطو سره یې نوره خوشحالي خو راوړه، په وران درشل زما تر کوره سوکالي خو راوړه. د مور پلو چې کله مې په مخ پریوزي، د مور پلو چې کله مې په مخ پریوزي، او د رب لخوا دغه رحمت په عاجزۍ خو راوړه. زما د زړه قرار د اوښکو بغیر چرته کیږي. نیازک صاحب زما د زړه قرار د اوښکو بغیر چرته کیږي، قرار د ځان سره ته یو ځل په خادۍ خو راوړه. زما د کور هغه بلۍ هغسې پرخې پرخې، زما د کور هغه بلۍ هغسې پرخې پرخې، چې په کنال کړم کشمالي ماته کټوۍ خو راوړه. زما د کور هغه بلۍ هغسې پرخې پرخې، زما د کور هغه بلۍ هغسې پرخې پرخې، او چې په کنال کړم کشمالي ماته کټوۍ خو راوړه. د بلبلانو چې چغار شي د شاتوت ونه کې، د بلبلانو چې چغار شي د شاتوت ونه کې، سحر له هغه شان ښایسته ښکلې مرغۍ خو راوړه. د بلبلانو چې چغار شي د شاتوت ونه کې، د بلبلانو چې چغار شي د شاتوت ونه کې، سحر له هغه شان ښایسته ښکلې مرغۍ خو راوړه. جرس لکړنګ ورکړه د چم واړه خبر بشي ټول، جرس لکړنګ ورکړه د چم واړه خبر بشي ټول، کاکا راځه زموږ حجرې ته بلبلۍ خو راوړه. کوچۍ به راشي د شملو په بهانه منکره، مننه کوچۍ به راشي د شملو په بهانه منکره، او په لار تېروځي ستا کنډک یوه چیلۍ خو راوړه. مننه جي. هاشمي ستا د تنور ټپ ته په دیوال ناست دی، هاشمي ستا د تنور ټپ ته په دیوال ناست دی، او لږ رحم وکړه د خپل لاس پخه ډوډۍ خو راوړه. دا و ښاغلی سراج هاشمي چې ډېر خوندور کلام یې وړاندې کړ. او زه ستاسو دپاره هایکو ویمه. اکثر داسې وي چې موږ د دې مرحلو نه تېر شوي یو، تاسو به ترې تېرېږئ. نو دا واده چې وکړي د واده زلمی، نو څو ورځې پس د کور د طرف نه ورته فرمایش وشي چې د ممپلو پوستکي چېرته واچوم، د ممپلو پوستکي چېرته واچوم، ما ته په کور کې شاتار مه جوړوه، چغجۍ راوړه چې څوک ترې نه خبرېږي. او بیا چې داسې لږ وخت تېر شي نو دا د واده لږ ځان له بانې ګوري، نو دا بیا داسې کوي چې دغه ته ووایي د خپلې مور ته ځان له بانې ګوري چې ستا خو د خپو لاندې جنت دی مورې، د دې غریبې د خپو لاندې څه دي، ځکه مې ښځې له سینډل راوړه. او چې داسې بیا لږ وخت نور تېر شي، یو کال دوه، نو بیا دا د واده لږ خپلو همزولو ته وایي چې وروڼو د ښځو نه جیبونه ساتئ، وروڼو د ښځو نه جیبونه ساتئ، چې وایي دا مې راله مور راوړي، دا په موږ خپلې امرسې خرڅوي. او چې زموږ وخت ته ورسي نو بیا هغه خپلې کورودانې ته وایي چې د خدای نیکبخت د کور کار ستړی کړي، د خدای نیکبخت د کور کار ستړی کړي، که خفه کېږي نه او خوښه دې وي چې ستا خدمت له بله ښځه وکړم. او ډېر داسې وي چې هغوی ګورئ د سخر کره کډه یو چې سخر کره به کډه نه وړئ، ځکه چې د مور او پلار ډېر حقوق دي. نو هغې پسې یو قطعه رایاده شوه چې نوکر خیر دی که افسر کره اوسېږي، افسر نه دی چې نوکر کره اوسېږي. او ښځه ډېره وي خوږه، خو دومره هم نه چې سړی دې پسې سخر کره اوسېږي.
او یو بله قطعه ده چې هغه دین هم خطرناکه ده چې دا لا څنګه زوم دی چې د سخر کره میخ شوی دی میخ ټک والی شي دا لا څنګه زوم دی چې د سخر کره میخ شوی دی دا لا څنګه سخر دی چې د زوم سره سلیخ شوی دی او یاره که رښتیا وایم دواړه په یو رنګ دي بس خو یو دله په بل دله باندې پیښ شوی دی خبر وایم دا لا څنګه زوم دی چې د سخر کره میخ شوی دی دا لا څنګه سخر دی چې د زوم سره سلیخ شوی دی او یاره که رښتیا وایم دواړه په یو رنګ دي بس خو یو دله په بل دله باندې پیښ شوی دی بلنه ورکومه ښاغلي افسر افغان ته چې هغه راشي او تاسو ته خپل خوندور کلام وړاندې کړي ښاغلی افسر افغان ښاغلي امیر زمان ملنګ خوږژبي شاعر چې ترنم یې لا د مزو دی او شعرونه یې لا ژور او خوندور او ډېر د مزې دي نو بلنه ورکومه خوږژبي شاعر ښاغلي امیر زمان ملنګ ته چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي ملګرو طالب علمانو او شاعرانو ټولو وروڼو ته السلام علیکم صادق صاحب یو خطه ده وایي تا د ثواب په نیت خو نه ده پرېښې تا د ثواب په نیت خو نه ده پرېښې چې خپله ږیره د فرانسې جوړه کړه او مسلماني به اشنا دې ته وایي تا چې په ږیره کې کړکۍ جوړه کړه وایي تا د ثواب په نیت خو نه ده پرېښې چې خپله ږیره د فرانسې جوړه کړه او مسلماني به اشنا دې ته وایي تا چې په ږیره کې کړکۍ جوړه کړه او یو ښځې خپل خاوند ته وکړه ګیله یو ښځې خپل خاوند ته وکړه ګیله په دې مې ډېره حوصله ماتېږي او ته چې هر وخت ماته بوډۍ بوډۍ وې نو په دې ګلپاڼه دې دا خوله ماتېږي مننه یو ښځې خپل خاوند ته وکړه ګیله په دې مې ډېره حوصله ماتېږي او ته چې هر وخت ماته بوډۍ بوډۍ وې نو په دې ګلپاڼه دې دا خوله ماتېږي ما وې زه به ټپیزې ویم پتو متونو یک کړکړم زید خلکو مخکې خړکړم ورته د کلي جرګې پړ کړم جانان د خپل لاس مړ کړم په کومو سترګو به مې قبر لرازي نه او دغه د کور دا د کوڅه ده دا ستاسو چم ستاسو محله ده راوستې تاله مې جرګه ده زما او ستا یاري پسه ده د شین غمۍ ګوتې زاري درته کومه پچا باوران پچا ودان بکلې کور وي زړه مې پتا پسې نسکور وي نه یم خبره که زړه دې تور وي د زورورو بس زور وي د جانان خپل نه مړ دي د ناراضي نه
او په غنم رنګو کې مشت کړې په مینتونو مې خپل نکړې ډېر خوارې مې در سوکړې او ما به په عقل شهزاده کړې ډنګر صوبه غړوندې در پسې وړما ښکلو کې دنګ ښکارېږي یارا لا چې لونګ ښکارېږي یارا او ما ته ګل رنګ ښکارېږي یارا چاته به څنګ ښکارېږي یارا ما دې سپنو له نوکرانې ولیدي مننه او خلکو زه دې فکر بیمار کړم د ګړنګونو یې ګزار کړم او زه به تې خپله شملزار کړم ما ویل نر سړی به یار کړم د ډبګرۍ په اجړاګانو خلکو زه دې فکر بیمار کړم د ګړنګونو یې ګزار کړم زه به تې خپله شملزار کړم ما ویل نر سړی به یار کړم د ډبګرۍ په اجړاګانو اورېدما او زه یې خفا په قبر نه یم ستړی زه په قدر نه یم زړه صبروم تی صبر نه یم ملګرو ستاسو خبر نه یم زه خو په ډېر د لجانانه اوښتی یما او زما وطن زما جانان دی ما ته د خپله ځانه ګران دی خاورې ملنګه مرزمان دی خلک په سره سره وران دی ما د جانان په سینه خوب ته نه پرېږدي او دا ښکلی څوک دی دا څه غواړي دا زمونږ زړونه راته غواړي د دې زګینا واته غواړي نه مې خیرې درته زړه غواړي نه په راستۍ درته دوا کولی شمه او چنار لونګ ښکارېږم یارا که څو ګل رنګ ښکارېږم یارا تا ته ملنګ ښکارېږم یارا او تا ته به څنګ ښکارېږم یارا کله چې ځان لشم نو دا فکر کومه او په هر چا کور کلی ودان دی ما نه خفه زما جانان دی او زړه مې په فکر بندیوان دی بن مې د خپلې یارې وران دی د چا چې ورانه یاري وینم زړه مې چوینه او د کور کارونه د میرات شاه لالیه خاد عمر دې زیات شاه زما ځواني درته سوغات شاه او د میخه کې ډنډر دې مات شاه چې د زرګر په دوکان دواړه یو ځای شو د کور کارونه د میرات شاه لالیه خاد عمر دې زیات شاه زما ځواني درته سوغات شاه او د میخه کې ډنډر دې مات شاه چې د زرګر په دوکان دواړه یو ځای شو
او پزړه مې سم راورېدلې کاش بیرې بارا چې راتللې پټ د اغیارو غلې غلې چې ما ویلې تا منلې تا بد داسې یارۍ خوند لیدلې نا او په هر طرف باندې یو غږ دی جانان دو رنګه دی او برګ دی ما ویل باز هغه لګ لګ دی که زه خبر وې چې یار ټګ دی ما بد زړه ستر ته ولې ماتونا او زه چې ګودر کلي ته لاړ شو چې بختور کلي ته لاړ شو چې مازیګر کلي ته لاړ شو راځه چې بر کلي ته لاړ شو ته به غوزان خورې زه به شونډې سرې کومه او دیر ملکن دی او کسوات دی خیسته شیرین لکه د شاد دی جانا ندادی لوی پسات دے حسن دی کم و غرور دی زیاد دے خلق د حسن مطابق غرور کوینا او رزمی وی ټولا نا قلارا رازم کسیلا سو سو وارا راش ملنگا پدیلارا او ملنگ ستا د زړه د پارا په ورځ کې درې ځله زه شونډې سرې کومه او د ډېره خیاله به جانان ماته ویلې شهزاده ملنګه ملنګ ډېر مې یادېدې او خرازه ملنګه ملنګ ډېر مې یادېدې ډېر ښه ملنګ صاحب ډېر ښه دا و ښاغلی امیر زمان ملنګ او ښه زموږ د دې دور زمونږه په دې محفل کې د پښتو ژبې یو داسې خدمتګار او یو داسې په زړه پورې شاعر ناست دی خو د هغه نه مخکې د غزل د پښتو نظم یو ډېر لوی نوم د پښتو نظم یو نماینده شاعر ښاغلي بخزاده دانش صاحب تشریف راوړو مونږ ټول ورته هرکلی وایو تاسو ورته هم هرکلی ووایئ ښاغلي بخزاده دانش هر کله راشئ ستړي مه شئ زمونږ په دې محفل کې هغه شاعر ناست دی چې هغه د پښتو ژبې په دوبۍ کې هم خدمت کوي په اماراتو کې هم خدمت کوي دلته هم کوي او د هغه شاعري هم ډېره خوندوره ده ډېره په طول پوره او ډېره ستاسو د مزاج مطابق نو هغه به راغواړم خو د هغه نه مخکې ملنګ صاحب د ډبګرۍ ذکر وکړو نو ماته یو هایکو رایاده کړه چا راته وي مخلوط تعلیم ښه نه دی ما وی دې ښځو ته هېڅ نه وي خو هلکان یې ډبګرۍ ته بوتله او هغه یو چا راته وي مخلوط تعلیم ښه نه دی ما وی دې ښځو ته هېڅ نه وي خو هلکان یې ډبګرۍ ته بوتله او ملنګ صاحب وایي چې ملګرو ستاسو خبر نه یم ملګرو ستاسو خبر نه یم زه خو په ډېر دله جانانه وړېدی یم اوسته یم نو ما ته یو څو شعرونه یاد کړه چې جانان چې کله هم سلمه ودرېږي په ما ویښته لشه لشه ودرېږي او خدای نو هغه وخت په کله راځي
چې د دله په کور جنډه ودرېږي خدایه نو هغه وخت به کله راځي چې د دله په کور جنډه ودرېږي او چې د ماما کرۍ نه پرېږدي مور دیوال ته شاکي او خفه ودرېږي او ته چې در څو کوي چندرو محبوبې صادق به هم په یوه خپه ودرېږي او وایي صادقه ستا نه کمه نه یم چې زما خوا کې په ډبه ودرېږي بلنه ورکوم ښاغلي محمد ګل منصور ته چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي Jadi شیرونو وایا بسم الله الرحمن الرحیم تا خوب کې وینم چې ودشمه د غره په غونډۍ تا خوب کې وینم چې ودشمه د غره په غونډۍ او په علم واوړېدم په سر د کړه ما راوړمه او په ما الزام دی څوک جرګه کې را سره نه ځي اوس په ما الزام دی څوک جرګه کې را سره نه ځي اوس چې جرګه بوځم زه ته ډالې ته د یا راوړمه چې جرګه بوځم زه ته ډالې ته د یا راوړمه او دا د ژوند جنگ دی یو طرف ته به شي غم مه کوه دا د ژوند جنگ دی یو طرف ته به شي غم مه کوه او بس دا ویلی او په سترګو کې یې اوښکې راغلې ما ورته ووې تا په ما پسې ژړلي چرته ما ورته ووې تا په ما پسې ژړلي چرته او ما ته کتلې او په سترګو کې یې اوښکې راغلې مننه ما ورته ووې تا په ما پسې ژړلي چرته او ما ته کتلې او په سترګو کې یې اوښکې راغلې ستا تصویر مې هېڅ چاته ونه ښودو ستا تصویرونو ته اوس هم په دیوالونو ګوري او ستا لیونی چې چېرته اوس هم ستا په ښاره وړي مخې له راغله دا یې وویل کاوا کې کړمه مخې له راغله دا یې وویل کاوا کې کړمه وار به مو تېر وي دا مې واوره چې مې وار راځي مننه ستا بس ته چې یاد یا ویم نو ستا کافر حسن د کافر او مسلمان جوړوي زه بیا بل به ووایم بارې نه ووایا ووایا ستا کافر حسن د کافر او مسلمان جوړوي هغه به څوک وي چې له تا نه به جانان جوړوي د پښتنو پیغلو په دې بېوسۍ څه ووایې د پښتنو پیغلو په دې بېوسۍ څه ووایو چې جاړي یو پسې او بل لپاره ځان جوړوي جړا جړا کې په خندا شي د مینې زور هغه د اوښکو د شین اسمان باران جوړوي هلته شوه پورته جنازه د هغې خاورو نه ځي زرګر لګیا دی ورله دلته کې پیزوان جوړوي او د هغې پیغلې استاد جي حبیب صاحب د هغې پیغلې د مرضۍ پوښتنه چا ونه کړه د هغې پیغلې د مرضۍ پوښتنه چا ونه کړه او څو مشران ناست دي په خپلو کې پې ځان جوړوي او دا څوک دی چې په پټه عبادت کوي لګیا وي دا څوک دی چې په پټه عبادت کوي لګیا وي او دا څوک دی چې په پټه عبادت کوي لګیا وي او قسم دی چې سړی هسې په غرونو باندې سر کي یو ښکلی چې د بل ښکلي صفت کوي لګیا وي او دا چې په وطن کې جانان نه لري څوک که وطن پرېږدي مسافر به نه شي او که زما خوښه خو بلال هم نه یې چې اذان ونه کړي سهار به نه شي که زما خوښه خو بلال هم نه یې چې اذان ونه کړي سهار به نه شي دا ملګري ترنم یو خاص کې یو دوه لاین درته صرف یې وه چې سمې وکړل په دنیا کې سمې خوښه دا زړګي وای سمې وکړل په دنیا کې سمې خوښه دا زړګي وای بس خو ستا د مینې وشوای زما دومره زندګي وای بس خو ستا د مینې وشوای
زما دومره زندګي وا په بنګړیو پارو مالو زه خو دې چلتا حیران شم په کوڅه کې دا یو ښکلې د سرونو ارزاني وا زما داسې مینه نه وه زما داسې مینه نه وه لا تر اوسه لیونی یم زما داسې مینه نه وه لا تر اوسه زما داسې مینه نه وه زما مینه تباهي وه ستا دیدن ورپکې قاتو ستا پیغام ورپکې نه د منصور په ژوندانه کې که کمې وه دا کمې وه ډېره مننه دا یو ښاغلی محمد ګل منصور او چې ستاسو د اورېدو تواني نو انشاءالله دا به تاسو له بیا هم راغواړو بیا به هم راغواړو خو چې تاسو اورئ ستا تصویرونو ته اوس هم په دیوالونو ګوري نو زه خو د هغه په شعرونو کې دومره ډوب وم چې دا یوه مصره مې یاده کړه او دې پسې یو دوه شعرونه رایاد شو چې څه ورځو کې موږ مسافر وو لکه ستاسو په شانتې ځکه چې هغه پښتانه وایي څه کوته پناه او څه غر پناه نو هغې وخت یو دوه شعرونه دي چې دا بل تصویر د چا دی او زما تصویر دې څه که دا بل تصویر د چا دی او زما تصویر دې څه که یو کال مسافري وه دومره صبر دې ونه که او ته پرېږده که نه مړه اوس دې موږ هم د خندا شو ته پرېږده که نه مړه اوس دې موږ هم د خندا شو په خپله دې وې راشه بیا دې خو ځان راته اوده که ملنګ صاحب د ګیرې د ګیلکۍ خبره وکړه نو ماته یو قطعه رایاده کړه چې عقوبت به دې خپه خوب کي ته ترې ولې بې پروا یې په سپلۍ کې چې راوځي هغه میخ ډېر خطرناک وي او زه په دې باندې یریږم چې کاوه درله دم نه کي چې په ګیره کې برید تاو کي هغه شیخ ډېر خطرناک وي تاسو کې خو نشته که نه خو رښتیا زما خوا له دوه درې ځله رانغلی عقوبت به دې خپه خوب کي ته ترې ولې بې پروا یې په سپلۍ کې چې راوځي هغه میخ ډېر خطرناک وي او زه په دې باندې یریږم چې کاوه درله دم نه کي چې په ګیره کې برید تاو کي هغه شیخ ډېر خطرناک وي بلنه ورکوم ښاغلي عبیدعلي افغان ته چې هغه راشي او خپل خوندور کلام وړاندې کړي بسم الله الرحمن الرحیم غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې وایي نه به چېرته راشي څوک او نه به څوک راغلی نه به چېرته راشي څوک نه به څوک راغلی ور زموږ د کور چېرته سیلی به ډقولی او ای زما ساده زړه دا د بل د کور ډباری دی ای زما ساده زړه دا د بل د کور ډباری دی ور د ګاونډي د چا مېلمه به ډبولی او زه به د جانان جانان زما بشي زه به د جانان جانان زما بشي خو دوه د پښتنو ګډې رسوا بشي او یو وخت په کم وخت کې دې راوستم یو وخت په کم وخت کې دې راوستم دا د پراخ شپه کله سبا بشي او ناسیه تا خوی دعا تقدیر بدلی ناسیه تا خوی دعا تقدیر بدلی زما په جړا نستا په دعا بشي او ستا محبت سم سودایي کړی دی ستا محبت سم سودایي کړی دی ستا لیونی څنګه بې سودا بشي رقیب وي د افنان خفه کول بسی رقیب وي د افنان خفه کول بسی د یار ذکر یو کوي په جړا بشي او دا یو څلور شعرونه دي چې وای دا خو لږه و نو لږ دې لیونی کړم دا خو لږه و نو لږ دې لیونی کړم د نیمګړې لارې تګ دې لیونی کړم که دا ډېره وې جامې به مې شلولې که دا ډېره وې جامې به مې شلولې تش د تشې خولې تش غږ دې لیونی کړم
کدا ډیره وې جامې به مشلولې کدا ډیره وې جامې به مشلولې تش د تش غلې تش غږ د لیونی کړم او نه خبره به خپه زر به رضا شوې نه خبره به خپه زر به رضا شوې لیونی رګ د لیونی کړم او دومره روغ یم چې تا پیژنم ګرانې دومره روغ یم چې تا پیژنم ګرانې نور افنان د بېلتون ځواک د لیونی کړم مننه او ښاغلی نه مشاعره ګوره داسې نه کېږي مشاعره دا ګوره د حفظ مراتب خبره ده دانش صاحب به په خپل وخت باندې راځي او اوس که تاسو وایئ چې یاره د دانش صاحب کوم مقام دی نو په هغې مطابق لکه مطلب دا دی چې هغه به موږ راغواړو تاسو بیا اورئ او د هغې نه مخکې چې کوم شاعران دي نو هغه به هم تاسو اورئ بهرحال ما ته دومره اندازه وشوه دوه ساده غوندې کسان د جومات په مخه تېرېدل نو د ماښام د مونځ وختو د امام د قرت اواز یې واورېده نو هغه یو دی بل ته ووایي راځه د جمع وخت دی چې جمع وکړو د جمع ډېر ثوابي بل ورته وایي راځه چې ځو دواړه لاړه جمع وکړه چې واپس راوتل نو چا چې ترغیب ورکړی و هغه ورته وایي شکر دی جمع م رالاندې کړه د جمع ډېر ثوابي بل ورته یو که نه که اودسونه م کولی نو بیا رانه جمع تلې وه نو مونږ هم داسې بې اودسه راغلي یو خو تاسو هم بې اودسه راغلي یو د مشاعرې درته اړو څه پته نشته نو بهرحال دغه ووایي چې که دا ډېره وې جامې به مې شلولې ځان له نو ما ته یو قطعه رایاده کړه چې دا سړیتوب دی چې سړی د خپل ګریوان سیري کي سړی هغه دی چې سپېږمې د خپل جانان سیري کي دا سړیتوب دی چې سړی د خپل ګریوان سیري کي سړی هغه دی چې سپېږمې د خپل جانان سیري کي او که دومره نرې زمونږ کلي ته خو راشه که نه چې د زمونږ په کوڅو کې ماشومان سیري کي بلنه ورکوم ښاغلي محمد یار ملکزی ته چې راشي او خپل خوندور کلام وړاندې کړي نه جب کې نه کنه بسم الله الرحمن الرحیم اسیز هم خرابي کنه ټولو شاعرانو په اجازه او ګرانو مېلمنو په اجازه ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه ډېر ناوخته خبر شوم 8 بجې 9 بجې وې شاوخوا بس چې رالم او مشاعره د نومان یو ګډ وډ شعر مې ولیکئ خو شعر معمولا فکر غواړي او ژور فکر غواړي چې باید ولیکل سي نو دا چې معمولا ما غوښتل چې د اسلام د مسلمان د مرګ تر عنوان لاندې څه ولیکم ټولو شاعرانو یا ګل و نغمه یې لیکلي ما غوښتل چې داسې ولیکم نو ناوخته و دا چې پر پښتنو ډېر ژر شعر جوړېږي ځکه چې دوی همیشه او زه بیا خپله په غام کې لوی سوی یم نو بس د غام خبرې کوم نو ما دلته لیکلي دي پښتانه نو لیکلي مې دي ځینې دا کړې ځینې ها کړې پښتانه ځینې دا کړې ځینې ها کړې پښتانه ځینې قتل ځینې غلا کړې پښتانه دوی په خپله د خپل حق غوښتنه نه کړي دوی په خپله د خپل حق غوښتنه نه کړي خو چې بل ور ځینې واخلي بیا غوغا کړي پښتانه دوی پوهېږي که دوی یو شي حکومت پر کېدای نه شي دوی پوهېږي که دوی یو شي حکومت پر کېدای نه شي دا تدبیر دی دوی جوړ کړی چې جلا کړي پښتانه هیڅ رام پر پښتنو باندې دوی نه کړي هیڅ رام پر پښتنو باندې دوی نه کړي ټول عالم ورته پر خوا دي چې طالا کړي پښتانه هر یو کس چې مشرکان دي دوی کړي ستړي هر یو کس چې مشرکان دي دوی کړي ستړي کوم یو مشر دی چې راس یا وسا کړي پښتانه ډېر کلونه تیر شول لا بمونه پر دوی ووري ډېر کلونه تیر شول لا بمونه پر دوی ووري ټول کفار ورته پر خوا دي چې تباه کړي پښتانه یو اربم په لاس کې ورکړي چې یې پټ کړي یو اربم په لاس کې ورکړي چې یې پټ کړي بیا عکاسي ورځینې وکړي چې رسوا کړي پښتانه د اتفاق احساس په دوی کې پیدا نه شو د اتفاق احساس په دوی کې پیدا نه شو بس د ټولو دا کوشش وي یو او بل ته چې بلا کړي پښتانه
که پښتانه وي په نفاق کې بیا حکومت پر دوی کېدای شي که پښتانه وي په نفاق کې بیا حکومت پر دوی کېدای شي خو څوک دی داسې کس چې راشي او پخلا کړي پښتانه نشته داسې کس چې اوښکې پاکې د پښتون کړي نشته داسې کس چې اوښکې پاکې د پښتون کړي ټول سره پر خوا دې غواړي دا چې په ژړا کړي پښتانه نشته داسې کس چې اوښکې پاکې د پښتون کړي ټول سره پر خوا دې غواړي دا چې په ژړا کړي پښتانه ډېر کلونه تېر شول پښتانه له هسې ژاړي ډېر کلونه تېر شول پښتانه له هسې ژاړي هغه ورځ به کله راشي چې خندا کړي پښتانه ډېر کلونه تېر شول پښتانه له هسې ژاړي هغه ورځ به کله راشي چې خندا کړي پښتانه فیصله ده د کفارو چې دوی نه وي په جهان کې فیصله ده د کفارو چې دوی نه وي په جهان کې کفار هم قتلول زموږ د مسلمو په فتوا کړي پښتانه هر ورځ وینې تویېږي جنازې دي چې تېرېږي هر ورځ وینې تویېږي جنازې دي چې تېرېږي هغه ورځ به کله راشي چې مسکا کړي پښتانه پښتانه له جنګه نه تښتي جنګېږي پښتانه له جنګه نه تښتي جنګېږي چا لیدلي و دښمن ورته چې شا کړي پښتانه لویه خدایه دا تر کومه به موږ وژنو خپل منځو کې لویه خدایه دا تر کومه به موږ وژنو خپل منځو کې هغه ورځ به کله راشي جنازه کې د پښتون چې به ژړا کړي پښتانه لویه خدایه دا تر کومه به موږ وژنو خپل منځو کې لویه خدایه دا تر کومه به موږ وژنو خپل منځو کې هغه ورځ به کله راشي جنازه کې د پښتون چې ژړا کړي پښتانه ملکزی تدبیر او پوهه ملکزی چې تدبیر او پوهه نه وي سمون نشته ملکزی چې تدبیر او پوهه نه وي سمون نشته داسې ورځ د خدایه غواړم یو او بل ته چې دعا کړي پښتانه ډېره تو ښاغلی محمد یار ملکزی قومیت مې د ملي وحدت غلام دی د پښتو واک مې په لاس کې د اسلام دی او مونږ په زړه کې د ایمان شمې کړې بلې مونږ اخیستی د تیرو نه انتقام دی مونږ یو ځل بونیر ته تللي وو چې سراج هاشمي صاحب دې نه خفه کېږي نو هغې وی چې یاره دا ډېر لوی شاعر دی دا راوغواړه نو ما راوغوښتو نو هغه چې څنګه راغی نو هغه وی د بامپوخې سید رحمان ډس پې وکړه او که په یو باندې خطا شو بل پې وکړه د بامپوخې وایم د بامپوخې سید رحمان ډس پې وکړه او که په یو باندې خطا شو بل پې وکړه نو بلنه ورکوم ډېر خوږژبي شاعر او تاسو ته ما وویل چې هغه په موبایل ټلویزیون باندې ډېر لوی نوم پیدا کړی دی شاعرانو پسې ګرځي خپل وخت خرابوي خپلې پیسې خپل وسایل او هغه استعمالوي او د هغې په ذریعه باندې د پښتو ژبې خدمت کوي ښاغلي نیازک خان نیازک ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي ډیره مننه د ټولو ملګرو ډیره مننه کوم او همدغه ځای نه به شروع کړو چې سلامونه مې واخلئ الله مو روغ لره الله مو آباد لره ډېر ښکلی بنډار مو را جوړ کړی دی په داسې پوهنتون کې ډېر د کار خلک ډېر د زیار خلک دلته راغلي دي ناستې را جوړ کړی دی ښکلي ښکلي شعرونه مو واورېده په تېره تېره باندې د خپل ملګري امیررحمان ورور ډېره مننه کوم چې زه د دغې جوګه وګڼلم او تاسو ته در مخامخ کړم نو زه د دوی ډېره مننه کوم ستاسو کوم شعرونه به ووایم چې زه به تا زغملی نه شم د چا سترګې زه به تا زغملی نه شم د چا سترګې زه په دې هکله ډېر شوم یم جانانه که مې غواړې او که نه غواړې نیازکه دا مې واوره ستا په نوم یم جانانه مننه نور به درته ووایم زه به څه پوهېږم مالې څه راځي ستا په شان بانې خو مالې نه راځي تاله چې درځمه بانې جوړې کړم ستا نه چې راځمه بانه نه راځي
مننه ویم زه به څه پوهېږم مال څه راځي ستا په شان بانې خو مال نه راځي تا له چې درځمه بانې جوړې کړم ستا نه چې راځمه بانه نه راځي چې چاته نه وایي د زړه رازونه چې چاته نه وایي د زړه رازونه خدای لږ عقل مې دلبر له ورکه او ما ته زاړه یادونه بیا تازه کا یو ډب خو خامخا دې ورله ورکه او ژوند ډک ته خمار ساتم ژوند ډک ته خمار ساتم پټ په زړه کې یار ساتم ټول ښکلي راځي ورته زړه پېښور ښار ساتم ټول ښکلي راځي ورته او زړه پېښور ښار ساتم لوی واړه مې پیژني ستا د کلي لار ساتم څوک چې په ما سر ورکوي او هغه سړی خوار ساتم خیر خبر د یار راوړي خیال به د ریوار ساتم هر څوک خپله خوري او سکي څه له چا کې کار ساتم مننه هر څوک خپله خوري او سکي څه له چا کې کار ساتم اوس هم په بټوه کې زه ستا د زلفو تار ساتم مننه دانش صاحب اوس هم په بټوه کې زه ستا د زلفو تار ساتم رابشي نیازک زما غر چینار ساتم ستا د زړه د سر رابشي نیازک زما غر چینار ساتم ستا د زړه د سره زم یار د پېښوره زم روغ زړه مې راوړی و مات زړه ستا له دره زم ستا د زړه د سره زم یار د پېښوره زم روغ زړه مې راوړی و مات زړه ستا له دره زم کور حجره جومات پرېږدم ستا سره په نه رځم کور حجره جومات پرېږدم ستا سره په نه رځم د دلته ګرمي ډېره او سوات ته چېرته به رځم د دلته ګرمي ډېره سوات ته چېرته به رځم اوس چې هر مانځله زم اغوندم ازغره زم اوس چې هر مانځله زم اغوندم ازغره زم لا خو مې سر مات نه دی او څنګ به د سنګره زم وایم د نیازک سره زه په لار سندره زم په اخره کې د احترام الحق صابر صاحب دغه د وړوکوالي ماشومتوب د دغې حالاتو نه به مونږ هم راتېر شوي او تاسو هم راتېر شوي یئ نو مونږ پکې بلوري کړي دي چا به بیا ګولي ډانډه کړي چا به کرکټ کړي چا فوټبال کړي خو دغه ما ګوډ شعرونه چې ما به د هر چا نه ګټل بلوري ما به د هر چا نه ګټل بلوري خو یو پتا به مې بیلل بلوري ما به د هر چا نه ګټل بلوري خو یو پتا به مې بیلل بلوري د هغې وخت نه زه مین یم پتا دواړو یو ځای چې به کول بلوري ستا د دې ډکې خولې خندا دپاره ما به بقص پتا بیلل بلوري ستا د دې ډکې خولې خندا دپاره ما به بقص پتا بیلل بلوري څنګ په بانه به رانږدې شوې راته ما چې به کله شمارول بلوري څنګ په بانه به رانږدې شوې راته ما چې به کله شمارول بلوري ستا نه به هېر وي ما ته یاد دي ګرانه تا به ژړل تا به غوښتل بلوري مننه نن مې په ډېره موده پس ولیدو چا چې به ما نه پټول بلوري نن مې په ډېره موده پس ولیدو چا چې به ما نه پټول بلوري ورپه یاد شوي دي زاړه یادونه هغه سړي نن خپلول بلوري چې به خفه شومه نیازکه ستا نه تا به په روغه کې راوړل بلوري د اورېدو ډېره مننه خوشحاله او ژوندي اوسئ مننه ډېر ښه نیازک خان نیازک صاحب اوس هم په بټوه کې زه ستا د زلفو تار ساتم ما ورته وی چې په ګودر کې زلفې مه ډوبوه اوس راته ښکاري په اوبو کې ګنګه خړي ماران او ښه ورته پته ده چې هېڅوک یې اوده نه لري هغه هوښیاره ده په پیوي باندې تړي ماران او ته که زما منې اوږدې زلفې دې لنډې نه کړې غضب لګوي خوله ګوره پرې کړي ماران ته که زما منې اوږدې زلفې دې لنډې نه کړې غضب لګوي خوله ګوره پرې کړي ماران او زلفو له سڼ ورکي د مخ نه یې په شا واړوي دا ننګو له خزانې صادقه شړي ماران بلنه ورکومه ښاغلي خوږژبي شاعر ښاغلي فضلداد فضل ته چې د هغوی ترنم هم ډېر مزیدار او د هغوی شعرونه هم ډېر مزیدار
نو هغه به اوس راشي او تاسو ته به مخاطب شي ښاغلی فضلدار فضل. تاسو ټولو ته وجم السلام علیکم. صادق صاحب ترنم خو نشم کولی داسې به وایي که هر سړی زما د مینې په قصه پوهېږي که هر سړی زما د مینې په قصه پوهېږي بیا به جانان زما د زړه په اندازه پوهېږي او ستاسو چنې ته مې په شنو پټو کې لارې ویستې ستاسو چنې ته مې په شنو پټو کې لارې ویستې څنګه به د چم خلک زمونږ په مینه نه پوهېږي. یو دوه شعره نور دي چې په کتو دې پوهېدمه خو جواب را سره نه و په کتو دې پوهېدمه خو جواب را سره نه و تا په داسې وخت کې ووې چې ګلاب را سره نه و په کتو دې پوهېدمه خو جواب را سره نه و تا په داسې وخت کې ووې چې ګلاب را سره نه و چې حساب به را سره و نو حساب کتاب مې نه و چې حساب به را سره و نو حساب کتاب مې نه و چې حساب کتاب مې ډېر شو نو حساب را سره نه و چې حساب به را سره و نو حساب کتاب مې نه و چې حساب کتاب مې ډېر شو نو حساب را سره نه و. بیا مې پې پوهه غزل دی جي وایي ستا د کلي شپې مې سمې خوښې دي ستا د کلي شپې مې سمې خوښې دي او خپلې شوګیرې مې سمې خوښې دي ستا د کلي شپې مې سمې خوښې دي خپلې شوګیرې مې سمې خوښې دي او هر چېرته که لاړ شم راځم ورله دا خړې کوڅې مې سمې خوښې دي هر چېرته که لاړ شم راځم ورله دا خړې کوڅې مې سمې خوښې دي او خدای ګو چې مزه در سره ډېره کوي خدای ګو چې مزه در سره ډېره کوي ستا دغه جامې مې سمې خوښې دي خدای ګو چې مزه در سره ډېره کوي ستا دغه جامې مې سمې خوښې دي او چې ورسره جمع کې سوکړک خورمه چې ورسره جمع کې سوکړک خورمه او اوړي کې شملې مې سمې خوښې دي او منمه چې ښکلې ښکلې سترګې شته منمه چې ښکلې ښکلې سترګې شته سترګې د هغې مې سمې خوښې دي او ځکه د ګودر په خوا کې ګرځمه ځکه د ګودر په خوا کې ګرځمه شنې سرې لوپټې مې سمې خوښې دي او ولړزئ په زله د ځوانۍ احساس ولړزئ په زله د ځوانۍ احساس دا د ژوند قیسې مې سمې خوښې دي. یو غزل بل پیش کوم بس چې مې زړه پسې خوږېږي څه خبره خو به وي چې مې زړه پسې خوږېږي څه خبره خو به وي چې بې وخته را یادېږي څه خبره خو به وي چې مې زړه پسې خوږېږي څه خبره خو به وي ته چې تلې یې د کلي ګاونډیانې راته وایي ته چې تلې یې د کلي ګاونډیانې راته وایي ګاونډیانې راته وایي رنګ دې ورځ په ورځ زیړېږي څه خبره خو به وي رنګ دې ورځ په ورځ زیړېږي څه خبره خو به وي چې بې وخته را یادېږي څه خبره خو به وي چې مې زړه پسې خوږېږي څه خبره خو به وي پرون ناس په منډو کې و یو کارغه چغې وهلې پرون ناس په منډو کې و یو کارغه چغې وهلې یو کارغه چغې وهلې نن مې سترګه هم رپېږي
سخبرا خوبوي نن مسترګه هم رپیږي سخبرا خوبوي چې بې وخت را یادېږي سخبرا خوبوي چې مې زړه پسې خوږېږي سخبرا خوبوي که په خیال کې هم یارانو په هغې کوڅه تېرېږم که په خیال کې هم یارانو په هغې کوڅه تېرېږم په هغې کوڅه تېرېږم ساه مې لنډه لنډه کېږي څه خبره خوبوي ساه مې لنډه لنډه کېږي څه خبره خوبوي چې بې وخته را یادېږي څه خبره خوبوي چې مې زړه پسې خوږېږي څه خبره خوبوي اکثر خوب کې داسې وینم چې فضل له ګل شکوما اکثر خوب کې داسې وینم چې فضل له ګل شکوما چې فضل له ګل شکوما خو په لاس کې مې رجېږي څه خبره خوبوي خو په لاس کې مې رجېږي څه خبره خوبوي چې بې وخته را یادېږي څه خبره خوبوي چې مې زړه پسې خوږېږي څه خبره خوبوي ډېره مننه دا ښاغلی فضلدار فضل چې بې وخته را یادېږي څه خبره خوبوي هره خبره دې خوږه خوږه ده هره خبره دې خوږه خوږه ده خوږه جانانه چې ستا خوله خوږه ده هره خبره دې خوږه خوږه ده خوږه جانانه چې ستا خوله خوږه ده او وایه دروغ د چا د پلار خو نه دي وایه دروغ د چا د پلار خو نه دي ستا د وعدې نه بهانه خوږه ده او ستاسو دپاره یو څو شعرونه چې اوس هغه یار ته څوک نارې نه وهي د ماسخوتن ورته تنبې نه وهي اوس یې په بل شان کمال روباسي اشنا د کوره په مسکال روباسي اوس خپل اشنا ته څوک تنبې نه وهي د ماسخوتن ورته نارې نه وهي اوس یې په بل شان کمال روباسي اشنا د کوره په مسکال روباسي پیسې به ډېرې په خوارۍ وګټي د بل سړی په مزدورۍ وګټي پردي په ټکي به پې ګوډ وکړي زر پې اشنا ته یې زیلوډ وکړي بلنه ورکومه ډېر لوی نوم ډېر خوږژبي شاعر منم ښایسته ښایسته ښارونه شته دی خو دا په ټولو باندې بر دی که نه خو پېښور خو پېښور دی که نه ښاغلي فضل سبحان عابد ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي بسم الله الرحمن الرحیم ټول قدرمنو ته او کشرانو ته په جمع السلام علیکم د خپلو شعرونو شروع د یوې دعا نه کوم چې هم دوا ده هم خیري دي او غواړم چې په تاسو کې ووایم مونږ پښتنو په خپل وجود په خپله ختم کو مونږ پښتنو په خپل وجود په خپله ختم کو خدایا ټوپک اوسېږي په اور د ګردنو سره او خدایا ورپغاړه کې ټوپک ورته د ټول عمر خدایا ورپغاړه کې ټوپک ورته د ټول عمر څوک چې قلم نه پرېږدي زما د پښتنو سره او زمونږ د پت
الفت وفا سندرې مقتلوي زمونږ د پت الفت وفا سندرې مقتلوي له پښتنې خاورې پیدا سندرې مقتلوي او چې د لاهور بازار حسن ته ګناه نه وایې چې د لاهور بازار حسن ته ګناه نه وایې په پېښور کې بې ګناه سندرې مقتلوي زمونږ د پت الفت وفا سندرې مقتلوي له پښتنې خاورې پیدا سندرې مقتلوي چې د لاهور بازار حسن ته ګناه نه وایې په پېښور کې بې ګناه سندرې مقتلوي او خپل زړه چې دې نه وي یاره مه راځه خپل زړه چې دې نه وي یاره مه راځه تش زما د زړه دپاره مه راځه او زه به ستا د کور په لاره نه درځم ته زما د زړه په لاره مه راځه او زړه خو لیونی وي د چا نه مني زړه خو لیونی وي د چا نه مني یو جانان مني یو دنیا نه مني او ته مې زړه ته ووایه چې صبر شي ته مې زړه ته ووایه چې صبر شي ستا خبره مني زما نه مني او دا یو کته ده چې عنوان دی سیاست عجیبه ماحول یې جوړ کو د نیکې نوم یې ګناه کو عجیبه ماحول یې جوړ کو د نیکې نوم یې ګناه کو کامیان دي که مولیان دي عبادت یې د خندا کو دا یو غزل دی چې د جانان د غم نه اخوا د جانان د غم نه اخوا نور ژوند هم آسان خو نه دی د جانان د غم نه اخوا نور ژوند هم آسان خو نه دی دا به کم کم پوره کیږي زمونږ یو ارمان خو نه دی او پسرلیا خفه نشي خو زړګې په څنګ ټکور کم پسرلیا خفه نشي خو زړګې په څنګ ټکور کم ستا ګلاب منم ښایسته دی د جانان په شان خو نه دی او د دې ښار کوڅې د تا ته مبارک شي د زړه سره د دې ښار کوڅې د تا ته مبارک شي د زړه سره زه به ځم په خپله مخه زمونږ کلی وران خو نه دی او که په دې کې یې را نه کړې په هغې کې به دې غواړم که په دې کې یې را نه کړې په هغې کې به دې غواړم زما مینه لیونی ده څه دا یو جهان خو نه دی او زه دې اوس هم لیونی یم چې زړه ښکته پورته نه کړي زه دې اوس هم لیونی یم چې زړه ښکته پورته نه کړي د ښایست نه دې لوګی شم لا دې تیر دوران خو نه دی او اخري شعر دی چې تش په مینه به سینګارې د سرو سپینو تمه مه کړه تش په مینه به سینګارې د سرو سپینو تمه مه کړه ستا بیت خو بس شاعر دی څه د کلي خان خو نه دی ډېره مننه دا و ښاغلی فضل سبحان عبید چې ډېر خوندور او په ټول پوره کلامونه یې وړاندې کړه یو غزل څو شعرونه را یادېږي چې فرمایش کړی دی چې نظریه لري نظر نه لري لکه چې څوک د کاله ور نه لري وخته په کم صف کې دې ودرولو په سر کې هغه دي چې سر نه لري وخته په کم صف کې دې ودرولو په سر کې هغه دي چې سر نه لري او ښځه به وي خو پښتنه به نه وي دا چې برقه دا چې صادر نه لري ښځه به وي خو پښتنه به نه وي دا چې برقه دا چې صادر نه لري او مونږ د ورځې هم ډیوې بلو مونږ د ورځې هم ډیوې بلو زمونږ د برخې اسمان نور نه لري ډېره مننه بلنه ورکوم ښاغلي عظمت عقاب ته چې هغه راشي او خپل خوندور کلام وړاندې کړي ښاغلي عظمت عقاب شته بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول خو صدر صاحب او د ټولو ملګرو نه ډېره زیاته شکریا کوم چې مونږ ته بلنه راکړه غزل نه مخکې کېدا عرض دی چې خیر کمی ډېر دي ګناهونه د عذاب دپاره خیر کمی ډېر دي ګناهونه د عذاب دپاره او ستا محبت مې خو هم کافي دی د ثواب دپاره
خیر که می ډیر دي ګناهونه د عذاب د پاره او ستا محبت می خم کافي دی د ثواب د پاره او ظالمه ته مې د لاسونو کتاب ما اخله ظالمه ته مې د لاسونو کتاب ما اخله مور مې پیسې دي راپور کړي د کتاب د پاره ظالمه ته مې د لاسونو کتاب ما اخله او مور مې پیسې دي راپور کړي د کتاب د پاره غزل مطلب دی د ستا په خاوره دې غنم کیږي فصلونه کیږي د ستا په خاوره دې غنم کیږي فصلونه کیږي او زمونږ په خاوره دې روان روان جنګونه کیږي د ستا په خاوره دې غنم کیږي فصلونه کیږي او زمونږ په خاوره دې روان روان جنګونه کیږي او زه به د ژوند د تیرولو په باب دا ووایم زه به د ژوند د تیرولو په باب دا ووایم او ژوند داسې تیر که چې سبا د ارمانونه کیږي مننه زه به د ژوند د تیرولو په باب دا ووایم او ژوند داسې تیر که چې سبا د ارمانونه کیږي او ستا په پیسو چې ستا د عشق څومره څیزونه کیږي ستا په پیسو چې ستا د عشق څومره څیزونه کیږي او د خان بچیه مونږ پې ډېر لوی کارونه کیږي او ته به یې اورې او که نه خو د الفت له درده ته به یې اورې او که نه خو د الفت له درده د ډېرو زړونو نه په زور آوازونه کیږي او مکتارز دی مننه ته به یې اورې او که نه خو د الفت له درده د ډېرو زړونو نه په زور آوازونه کیږي او مکتارز دی چا راته وی چې یار دې دومره د خسینو کاوه چا راته وی چې یار دې دومره د خسینو کاوه هغه چې کوم ځای باندې تېر شي پرې ګلونه کېږي ډېره مننه دا و ښاغلی عقاب چې ډېر خوندور غزل یې وړاندې کړه په دومره کم عمرۍ کې زموږ خو د دومره تمه نه وه خو بهرحال یو قطعه رایاده شوه چې نن مې اشنا ته هسې لافه وکړه نن مې اشنا ته هسې لافه وکړه زما سر واخله زړه واخله هغه مې روغ غوندې په غوږ کې ووي راځه بازار کې راله وړه واخله نن مې اشنا ته هسې لافه وکړه زما سر واخله زړه واخله هغه مې روغ غوندې په غوږ کې ووي راځه بازار کې راله وړه واخله نن سبا خو د ټماټرو خبره ده خو بیا هم ټماټرو نه وړه ګران دي اوس ستاسو د خوښې شاعر چې تاسو د وختي راځي چغې والي چې په ډېر لږ وخت کې هغه یو ځانګړی او ډېر لوی مقام موندلی دی او د پښتو نظم یو لوی نوم یو نماینده شاعر ښاغلی بخزاده دانش زه به نه لیونی کېږم بلنه ورکوم ښاغلي بخزاده دانش ته چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي زمه زه راځمه زه جواب درله راوړمه زه زمه زه راځمه زه جواب درله راوړمه زه لال نشې کښېنه ښه کتاب درله راوړمه زه زمه زه راځمه زه جواب درله راوړمه زه لال نشې کښېنه ښه کتاب درله راوړمه زه ته څه وایې چې رایې وړه په زلفو کې یږدمه زه ته څه وایې چې رایې وړه په زلفو کې یږدمه زه ښه ټیک شوه ځه صحیح شوه ځه ګلاب درله راوړمه زه مننه استاد محترم حسین احمد صادق صاحب د اګریکلچر یونیورسټي سټوډنټس وایم خوښه نه ده ما د خپل وار ته پرېږدئ په خپله صحیح ده مهرباني په سټیج ناستو ډېرو زیاتو عزتمندو مشرانو کشرانو او سټوډنټانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زړه مې غوښته چې خبرې شریک یم خو نیازت خان دومره ښکلې خبرې وکړې نو ما هغه خبرې تاسو ته ډالۍ کوم د هغه لفظونه یو خبره بل را یادېږي یو ځل په شرینګل یونیورسټي کې موږ مشاعره کوله زما ډېر نږدې ملګری دی ډېر ښه شاعر دی نوم یې نه اخلم دا خبره لږه مناسب نه ده دغه په شان کې شاته مې ناست دی محمد ګل منصور یې نوم دی داسې مې کله سیټ ته راوغوښته نو منصور صاحب راغی وی چې زه یو نظم وایم یو به قطعه وایم یو به او 12 بجې شپه هم پخه وه
ایوب په ترنم کې نو هلک دې شاته نه آواز وکړل ماما بیا ورته د سهار بانګ ووایه ټیک نو زه یو څو غزلې ویمه بیا به نظم ویمه بیا به ګورو نو ټیک ده ځکه چې لرې نه م راغلی یم نو حق هم لرمه دوی چې ویمې ما له مقرره کې یو دوه پته څه غزلې ویم بیا به ستاسو فرمایش وم ټیک دی که نه وایي چې اجازت نیسم وایي چې په خیال کې دي د ښکلي جنت هوره ده او هوره ده په خیال کې دي د ښکلي جنت هوره ده او هوره ده بس لاس د ژوند د ووینځه دا توره ده او هوره ده مننه په خیال کې دي د ښکلي جنت هوره ده او هوره ده بس لاس د ژوند د ووینځه دا توره ده او هوره ده او دنیا کې ترې پرهیز یم مسلمان یم خو جنت کې مې دنیا کې ترې پرهیز یم مسلمان یم خو جنت کې مې شراب دی او غلمان دی او کجوره ده او هوره ده مننه دنیا کې ترې پرهیز یم مسلمان یم خو جنت کې مې شراب دی او غلمان دی او کجوره ده او هوره ده او تا خانه قبول کړې وه دی خواري قبول کړی تا خانه قبول کړی و دی خواري قبول کړی اوس ټول عمر غلامه د مجبوره ده او هوره ده مننه ما نه غوښتل چې یاد شي زه نه غواړم چې یاد شي ما نه غوښتل چې یاد شي زه نه غواړم چې یاد شي بدبخته ده کمبخته ده مزدوره ده او هوره ده مننه او چا وپوښتل چې څنګه ده په دوو ټکو کې ووایا چا وپوښتل چې څنګه ده په دوو ټکو کې ووایا ما زر ورته ووی چې مغروره ده او هوره ده مننه چا وپوښتل چې څنګه ده په دوو ټکو کې ووایا ما زر ورته ووی چې مغروره ده او هوره ده او دانشه خدای دې خیر کې د ایمان رڼا مې تته شوه دانشه خدای دې خیر کې د ایمان رڼا مې تته شوه جامونه دي ماښام دی وریځ ګوره ده او هوره ده دا بل غزل یو څو شعرې دي چې روان یم نور نوي به درته ویم روان یم راپسې څه اوازونه دي خو وي دي روان یم راپسې څه اوازونه دي خو وي دي دروغ دي بې بنیاده الزامونه دي خو وي دي ښه ټیک شوه ځه صحیح شو په دیوال یې درته وایم ښه ټیک شو ځه صحیح شو په دیوال یې درته وایم چا وی چې په دیوال پورې غوږونه دي خو وي دي مننه او راځه خواته مې کښېنه چې دا زه درته نن تش کم راځه خواته مې کښېنه چې دا زه درته نن تش کم منمه چې د دواړو څه کارونه دي خو وي دي مرجانې در نظار شم ستا منمه مونځ لزمه مرجانې در نظار شم ستا منمه مونځ لزمه ماښام دی په پیالو کې شرابونه دي خو وي دي یو غزل تاسو ته ډالۍ کوم د هغې نه پس ورته نظم ویم چې منمه مجبوري د چرته یار خو به ساتو منمه مجبوري د چرته یار خو به ساتو خو دومره هم غورځېږو نه معیار خو به ساتو منمه مجبوری د چرته یار خو به ساتو خو دومره هم غورځېږو نه معیار خو به ساتو چا ویل په دې لار تللی ده ویل یې چې راځم نظر خانه چا ویل په دې لار تللی ده ویل یې چې راځم راځي که نه راځي اوس دغه لار خو به ساتو نه چا ویل په دې لار تللی ده ویل یې چې راځم راځي که نه راځي اوس دغه لار خو به ساتو اوس ژوند نه چې نغمه ده د ساګانو په مثال اوس ژوند له چې نغمه ده د ساګانو په مثال وایې نو بیا څه وکړو ستار خو به ساتو او دا شعر تاسو ټول ته ډالۍ چې وزګار کې ناستې نه شو خامخا ځان له کار ګورو وزګار کې ناستې نه شو خامخا ځان له کار ګورو که هیڅ نه وي د بل په کار کې کار خو به ساتو مننه او دانشه زهر بعضې خلکو له دارو دانشه زهر بعضې خلکو له دارو لستوڼي چې ساتونو پکې مار خو به ساتو یو دوه شعرونه نور به یم چې د ژوندانه ټپې اکثر کوي دا ښه نه کوي د ژوندانه ټپې اکثر کوي دا ښه نه کوي او زما په زړه باندې اثر کوي دا ښه نه کوي خدای د اویاو میندو د مینې عمره مینه کوي خدای
د اویاو میندو د مینې هومره مینه کوي خلک د خدای په نامه شر کوي دا ښه نه کوي خدای مننه خدای د اویاو میندو د مینې هومره مینه کوي او خلک د خدای په نامه شر کوي دا ښه نه کوي دا چې د ساز ځنې منکر دي دا پرې نه دی پوهه دا چې د ساز ځنې منکر دي دا پرې نه دی پوهه او دا چې غندنه د هنر کوي دا ښه نه کوي او دا زړه مې ښه دی خدایه عادت یې ډېر ښه نه دی دا زړه مې ښه دی خدایه عادت یې ډېر ښه نه دی چې دا په هر ښکلي باور کوي دا ښه نه کوي مننه دا زړه مې ښه دی خدایه عادت یې ډېر ښه نه دی چې دا په هر ښکلي باور دا ښه نه کوي او دا چې جومات ورانوي دا خو نو بیخي کفر دی دا چې جومات رانوي دا خو نو بیخي کفر دی خو دا توهین چې د مندر کوي دا ښه نه کوي مننه او د تندې مړ شوم یو دوه ګوټه ترې نه راکوي تندې مړ شوم یو دوه ګوټه ترې نه راکوي او ځان له ګوټونه د کوثر کوي دا ښه نه کوي او زه مېړنی نه یم نور مې جنګ ته مه هڅوه زه مېړنی نه یم نور مې جنګ ته مه هڅوه دا شاباسۍ دې را لښکر کوي دا ښه نه کوي مننه ډېره مننه زه مېړنی نه یم نور مې جنګ ته مه هڅوه او دا شاباسۍ دې را لښکر کوي دا ښه نه کوي او دا زما خلک دی مین یم پې ویاړم پې دا زما خلک دی مین یم پې ویاړم پې او دا چې په ما پسې لښکر کوي دا ښه نه کوي اخري شعر دی چې ښه ورته پته ده قبلیږي ټک په ټک قبلیږي ښه ورته پته ده قبلیږي ټک په ټک قبلیږي او راته خیري هر مازدیګر کوي دا ښه نه کوي نظم به ویمه یو نظم به ویمه ټیک ده زه به وای ورئ ټیک ده که نه دې نظم نه مخکې تاسو یو خبره کوم دا زه پارځای کې کومه زه په سکول کې ناست وم زما پرایویټ سکولونه هم دي په هغه کې یو کس راغی ما ته ویل بغزاده و استاذ نه و ډېر عجیبه غوندې خبره کوي ما زه یم که نه که هغه تې ما یې هغه غزیم وی ما اورېدو چې ښایسته ښایسته شینې وې یاره دومره خوشحال شوم ما زما د شاعرۍ شهرت خو ډېر لرې لرې لاړو او سټارټ وجي 2003 خبره ده نو ما زیارت ګل ته ویل پین ته مایدله چې پخه که یو ترماس مې ویله چې پخه کو یاره زه ته یو کپ چای مې وتاړو یو غزل مې ورته ووایي بل کپ چای مې ورته واړو بل غزل مې ورته بهرحال څلور پنځه کپ هغه چای وڅښلې ما ورته پنځه غزلې ویلې ما ته ویل ویل استاد جي ویل زه په تا پوهېږم چې ته ما ته قاري خل ما ته پکې د وا وا غزل نه دی معلوم نو زما یقین دی چې تاسو ته پکې د وا وا غزل معلوم بهرحال چې زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چار چاپېره لیوني دي او زما ورپکې ژوند دی دومره ډېره ځانځاني ده چې د وخت دا لیوني هم د خپل ذات په حد کې اوسي د خپل ځان تر حده پایي په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې ښه ټیک ټاک مسلمان یم او په یو دوه کې حیران یم دومره ډېرې تفریقې دي د مولیانو دا فرقې دي هر ملا پکې دا وایي چې زما دا فرقه ټیک ده زه په کم پسې روان شم چې په یو دوه نه پوهېږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به ډېره مننه زه به نه لیونی کېږم چې د ړوند فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناست یم لکه سپی چې وي چچړو ته د قصاب په تېخانه کې زه به نه لیونی کېږم چې د ړوند فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناست یم لکه سپی چې وي چچړو ته د قصاب په تېخانه کې چې کچکول له روپۍ راشي د کچکول نه راخطا شي زه یې لاس کې کم راګیرې بیا زر جیب کې خوندي کم کله کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته بیا د خدای شکر ادا کم وایم ښه شوه نن خو وشوه د روزۍ واده پوره شوه خو د شپې چې کله سملم دغه غم را سره مل شي دا د ړوند فقیر نغلا وه هسې نه رانه لاس پرېږي بیا به خوله څنګه وازومه زه د ړوند فقیر کچکول ته زه دا سوچ کوم یریږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به نه لیونی کېږم چې د وخت دا څو غټان چې د غریب په وینو پایي د غریب نه غوښې وخوري د غریب نه وینې وسکي بیا احرام د ځان نه تاو کي درشي ستا ښکلې کعبې ته ستا د خوږ نبي روضې ته هلته تاو شي او راتاو شي او پکاڼي شونډې کېږدي بیا شیطان پکاڼو ولي تی په دغه خاطر ماپ کي دوی بیا نورم معتبر شي دوی بیا نورم مټور شي دوی بیا نورم زورور شي په ما زور کوي زورېږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به
نه لیونی کېږم چې د وخت دا څو غټان چې د غریب په وینو پای د غریب نه غوښې وخوري د غریب نه وینې وسکي بیا احرام د ځان نه تاو کي درشي ستا ښکلې کعبې ته ستا د خوږ نبي روضې ته هلته تاو شي او راتاو شي او پکاڼې شونډې کېږدي بیا شیطان پکاڼو ولي ته په دغه خاطر ماپ کې دوی بیا نورم معتبر شي دوی بیا نورم مټور شي دوی بیا نورم زورور شي په ما زور کوي زورېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غیږ کې پروت یم خوله مې وچه ده د لاړو نوم نشان ورپکې نشته دومره تږی یم یارانو چې دا خپله وینه هم څکم خو مرۍ د خولې نه لري او په نور بدن کې وینه ما ته پته ده چې نشته زه به نه لیونی کېږم چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غیږ کې پروت یم خوله مې وچه ده د لاړو نوم نشان ورپکې نشته دومره تږی یم یارانو چې دا خپله وینه هم څکم خو مرۍ د خولې نه لري او په نور بدن کې وینه ما ته پته ده چې نشته د خونخار مارغه په خوا کې منګوټی د اوبو پروت دی څاڅکې څاڅکې په مورګو په مزه مزه څڅېږي او زما تند زیاتېږي څاڅکې څاڅکې په مورګو په مزه مزه څڅېږي او زما تند زیاتېږي خو د سر په بدله دي چې ورځمه نو مړ کېږم نه ورتلی شم نه صبرېږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به ډېره مننه زه به نه لیونی کېږم چې واړه ګلان قتلیږي په سکولونو مدرسو کې کتابونه پسې راوړي سره په وینو په بستو کې د بچو غوښې ټولومه د وړو غوښو ټولومه د یو لاس د بل خپوي د هغو غوښې ټولومه په پردي جنګ کې تباه شو د سړو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې د پښتو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې په پردي جنګ کې قتلیږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به نه لیونی کېږم ستا په لاس کې سور قلم دی او زما تاریخ پې لیکې دغه ټول تاریخ پر هر دی وینې وینې مالګې مالګې زه په خپل پر هر کې پروت یم صرف دا زما ګناه ده چې پښتون یم غیرتي یم او بچی د ابدالي یم ننګیالی یم جنګیالی یم توریالی یم بریالی یم اوس زما دا صفتونه ټول په ما باندې بد لګي مننه اوس زما دا صفتونه ټول په ما باندې بد لګي دا د پلار نیکه نومونه ټول په ما باندې بد لګي زه په خپل صفت شرمېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم وروڼه کښېني خویاندې ورکړي د خپل جرم په سزا کې بیا ژوندی مړی روان کړي د دشمن کره یې بیایي زه چې وینم بوږنېږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به نه لیونی کېږم وروڼه کښېني خویاندې ورکړي د خپل جرم په سزا کې بیا ژوندی مړی روان کړي د دشمن کره یې بیایي زه چې وینم بوږنېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې ته نه یې ابۍ نه وي ماما نه وي کاکا نه وي یاران نه وي خپلوان نه وي زه د چا په در کې کښېنم زه د چا در ته خپل ویم دا چې ورځ په ورځ ختمېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د لاسو خپو نه ګیر یم په لاسو کې هتکړۍ دي او په خپو کې زولنۍ دي په اظهار مې پابندي ده په گفتار مې پابندي ده چې سوا یم کافر کېږم چې نه ویم خرابېږم دا چې ورځ په ورځ زیړېږم زه په ژوند پسې کړېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم د سقراط په لاره تګ دی لپې لپې زهر زهر د هر چا لاسونه ډک دي ما په لاسو کې نیولي دواړه ستا لاسونه ډک دي تا په لاسو کې نیولي دا زما لاسونه ډک دي د انسان په وینو ګرانه د انسان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي د ارمان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي د حیوان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي او زما او ستا په وینو د اسمان لاسونه رنگ دي هر اتل پسې جانانه ناروا پروپیګنډه ده ګوره ما پسې روانه نن سبا پروپیګنډه ده بعضې وایي دا کافر دی بعضې وایي مسلمان دی بعضې وایي دا ملحد دی بعضې وایي خوږ انسان دی د زړه سره دی او جانان دی بعضې وایي دا یې وکړه بعضې وایي دا یې کړي بعضې وایي دا دروغ دي بعضې وایي دا رښتیا دي بس خو ټول خلک لګیا دي بیا به نور خلک پیدا شي بیا به نور تورونه راوړي بیا به تور خلک پیدا شي بیا به تور تورونه راوړي بیا به سپور خلک پیدا شي بیا به سپور تورونه راوړي مننه بیا به نور خلک پیدا شي بیا به نور تورونه راوړي بیا به تور خلک پیدا شي بیا به تور تورونه راوړي بیا به سپور خلک پیدا شي بیا به سپور تورونه راوړي ما به داسې رنګ کې پیش کړي چې بیخي به زما نه وي بې ګناه به ګناهګار یم ما به کړي ګناه نه وي تم د دوی سره لګیا یې تم د دوی سره سلا یې تم د دوی سره ګویا یې ته یې وایې زه خبرېږم زه به نه لیونی کېږم مننه اخري بند درته وایم چې ډېره مننه زه به دا نظم زما د شاعرانو ملګرو ته ډالۍ چې زه به
نه لیونه کېږم د نامې دپاره لیکو د جامې دپاره لیکو د پښتو په مرۍ غلي د شملو په مرۍ غلي زه له تا ځنې بېزاره ته زما ځنې بېزاره زه په تا باندې بد لګم ته په ما باندې بد لګي ځکه لر یم او کبر یم د خپل ځان سره پشر یم ځکه ټول پر هر یم در په در یم او نهر یم د حساب نه مو وباسي د کتاب نه مو وباسي قسم په خدای ورکوي مو د نصاب نه مو وباسي ته هم پوهه زه هم پوهه ته هم غلی زه هم غلی ستا خپل څه مفادات دي زما خپل څه مفادات دي او زما او ستا په شر کې د چا بل څه مفادات دي یا دانشه ښه پوهېږم چې یو کېږم نه ورکېږم په ډېر کم قیمت خرڅېږم زه به نه لیونی کېږم دا ښاغلی پغزاده دانش چې ما تاسو ته ویلي چې تاسو کې د اورېدو توان وي نو انشاءالله چې بیا به راځي او بل به هم درته وایي خو چې تاسو په ځای موجود یې څو ورځې مخکې د ټلویزیون کې د نظم مشاعره وه نو د نظم یو ډېر لوی شاعر ښاغلي طارق دانش دا خبره وکړه چې زما نوي کول ته درخواست دی چې که هغې نظم اوري نو د پغزاده دانش نظم دې واوري نو دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې هغه په نظم کې په دې لږ وخت کې کوم مقام ته رسېدلی دی یو لطیفه رایاده شوه یو سړي سره په څادر کې غوټه وه نو هغه بل ته یې وویل چې که تا ووایي په دې کې څه دي نو د هګۍ ستا او که تا ووایي چې څو دي نو دا 12 واړه ستا هغه ورته وایي زه سزبر خو نه یم زه لږه ډېره نښه پته یې خو راکړه که نه نو ده ورته ووایي چې په منځ کې زیړې دي او د پاسه سپینې دي هغه یو ساعت سوچ کو وایي اوس پوه شومه وایي مولۍ دې سوری کړي او ګازرې دې پکې ورکړي دي نو زه بلنه ورکوم ښاغلي احترام الحق صابر صاحب ته صرف صدر صاحب پاتې دی خو هغه ته دا خواست دی چې هسې نه مولۍ سوری کړي او ګازره پکې ورکړي بس صرف یو غزل چرته راشه که نه بسم الله الرحمن الرحیم ستا بډیر خوخه شي زمون کله چرته راشه کنه جانان ستا پشان دې ښکلې چرته راشه کنه ستا بډیر خوخه شي زمون کله چرته راشه کنه جانان ستا پشان دې ښکلې چرته راشه کنه او تب پرزانګي زبدمو پدم ټاله درکوم تب پرزانګي زبدمو پدم ټاله درکوم بیره کی ټاله مې چولې چرترا شکنای جانا نستا پشان دې خولې چرترا شکناو ستا ډېر خوخه شي زمون کله چرترا شکنای جانا نستا پشان دې خولې چرترا شکناو پتا بدلتا د شړشم تازه غند لخرما پتا بدلتا د شړشم تازه غند لخرما ساګ ډېر خوږ دې ما خړلې چرترا شکنای جانا نستا پشان دې خولې چرترا شکناو ستا ډېر خوخه شي زمون کله چرترا شکنای
जाना नस्ता पशान दे कोले चरता शकनाओ द अलुचे लवन हरा रजमारगान शर्मा दक्का दक्का द अलुचे लवन हरा रजमारगान शर्मा रंगी तक सुर दे अड़वले चरतरा शकना जाना नस्ता पशान देख कोले चरतरा शकना स्ता बडेर वखा शिजम कले चरतरा शकना जाना नस्ता पशान देख कोले चरतरा शकनाओ स्थापवर बल के बगुलुना दवर खाड़िक दमाए स्थापवर बल के बगुलुना दवर खाड़िक दमा माता कठवई की मिकर ले चरतरा शकनाए जाना नस्ता पशान देख खोले चरतारा शकनाओ स्ता बडेर ख्वखा शिजम कले चरतरा शकनाए जाना नस्ता पशान देख खोले चरतारा शकनाओ पजील झील कृष्णा नगुंचको नखकारी पजीलो झीलो के अयो वगदन वगदा कोई दक्का पजीलो झीलो कृष्णा नगुंचको चिनार लांग दी चिना लकरणा इना द गुर चिनार लांदी चिना लकरणा इना तापकी जान न दे लिदले चरतरा शकनाए जाना नस्ता पशान दे खोले चरतारा शकनाओ स्ता बडेर ख्वखा शिजम कले चरतरा शकनाए जाना नस्ता पशान दे खोले चरतारा शकनाओ दबन पलो सकी गबिना दबन पलो सकी गबिना तनरो तोर मचो दबन पलो सकी गबिना दवड़ो तोर मचो लालिया ताला मिसातले चरतरा शकनाए जाना नस्ता पशान देख खोले चरतारा शकनाओ स्ता बडेर ख्वखा शिजम कले चरतरा शकनाए जाना नस्ता पशान देख खोले चरतारा शकनाओ सकलीवाल सादिक बदर कम खलीवाल अमीना जकलीवाल सादिक बदर कम खलीवाल अमीना देर में पजड़ा ये वरेदले चरतरा शकनाए जाना नस्ता पशान दे खोले चरतरा शकनाओ स्ता बडेर ख्वखा शिजम कले चरतरा शकनाए जाना नस्ता पशान दे खोले चरतरा शकनाए
دا ښاغلی احترام الحق صابر چې تاسو یې راژوندي کړئ. ښاغلي عظمت علي عظمت ته بلنه ورکوم چې یو غزل دپاره راشي. ښاغلی عظمت علي عظمت د صدر صاحب په حکم باندې. السلام علیکم. زه خو د ډېر لرې نه لکي مروت نه راغلی یو، خو د جناب صاحب ارواخات صاحب شاه صاحب اروالیو شعر چې زما د کور نښې بېشماره دي که راغلې چرته، زما د کور نښې بېشماره دي که راغلې چرته، خوا کې لښتی ده بیرې ونه او کږه دروازه. زما د کور نښې بېشماره دي که راغلې چرته، خوا کې لښتی ده بیرې ونه او کږه دروازه. نو زه د فاروق اباخیل صاحب او د احمد جان اباخیل صاحب خاورې سره تعلق لري چې د احمد ول دوه شعرونه چې صدر صاحب اجازت ته دغه نویستلي د جنت هغه غلمان نه دي، دغه نویستلي د جنت هغه غلمان نه دي، شلې دي د دې دنیا په اور کې سوځوي به دی. او تا ته شیخه زه د تجربې په بنیاد خایمه مننه، تا ته شیخه زه د تجربې په بنیاد خایمه، مینه د تسپو ګړول نه دي ګړوي به دی. مننه مننه تا ته وایې سړی تا ته شیخه زه د تجربې په بنیاد خایمه، مینه د تسپو ګړول نه دي ګړوي به دی. نو که منصور صاحب اجازت یو دوه کیتې دي. ټوپۍ ټوپۍ خاورې اوس لوندم په سر، ټوپۍ ټوپۍ خاورې اوس لوندم په سر، د ناز میرمن مې چې له ګرت ووته او چې مې رقیب سره پخوا ولیده لاړه سا دې ډرت ووته. مننه مننه جی مننه. یو دوه شعرونه بله صدر صاحب بده مني. چې اوس به د دې غمه غزل نه لیکم، غزل په شونډو د غزل مزه کا. نو زما خیال دی چې تاسو چا له داد ورکو، زه خو په دې پته نه پوهېدم چې شاعرۍ له هم داد ورکو که شاعر له هم داد ورکو. محسن تعبیر خان د لکي مروت نه تشریف راوړی دی، هغه ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او بیا د هغې نه پس انشاءالله صدر صاحب. دا زما ودرېږم بیا به اوس صحیح دی. اچھا زه تاسو ته یوه د پښتو غزل، زه د اردو شاعر یم خو پښتو به یوه درته ووایم. دروغجنو اول یوه کتاب تاسو به اجازت سره دروغجنو خیژولې کپدار یم، دروغجنو خیژولې کپدار یم، خو منصور یما روان د حق په لار یم، او یو غرقاب غوندې منظر یما تعبیره، یو غرقاب غوندې منظر یما تعبیره، دردېدلې
ترسېدلې ناقرار یم اوس د پښتو غزل دی چې یو ځای کړمه لاسونه او جړېږم چې یو ځای کړمه لاسونه او جړېږم زه د خپلو لپو اوښکو کې ډوبېږم چې یو ځای کړمه لاسونه او جړېږم زه د خپلو لپو اوښکو کې ډوبېږم او خیر د خیر دا که د خاورې کړم دلبره خیر د خیر دا که د خاورې کړم دلبره ستا د مخ په بیرته بیا را پیدا کېږم خیر د خیر دا که د خاورې کړم دلبره ستا د مخ په بیرته بیا را پیدا کېږم او ستا په لیچو کې کنګړ په شان جواتیم ستا په لیچو کې کنګړ په شان جواتیم محبت یم داسې زر کله ورانېږم او د ځواني تاوان په بیه وفا غواړم د ځواني تاوان په بیه وفا غواړم دروند سړی یم لږ مې ښکل کړه ارزانېږم د ځواني تاوان په بیه وفا غواړم د ځواني تاوان په بیه وفا غواړم دروند سړی یم لږ مې ښکل کړه ارزانېږم او چې خوب ویني د تعبیر هم امیدوار وي چې خوب ویني د تعبیر هم امیدوار وي ځکه اوښکو په شان سترګو کې ځلېږم او سر یو به زه دا اردو نظم ووایم یو به ووایم عنوان دې سردی معافی دې سخت ٹھٹھرتی سردی میں पास मेरे तुम बैठी हो सख्त ठिठुरती सर्दी में पास मेरे तुम बैठी हो बहका मौसम छाया हो जुल्फ का तेरे साया हो ऐसे बहके मौसम में आए हम नजदीक के जैसे तुमने मुझको पहना हो नई नवेली दुल्हन जैसे पहना तुमने गहना हो लेकिन सुन लो जाने जाना तुमने कहा था तेरा मेरा रिश्ता क्या है हवस है मेरी इश्क तुम्हारा या फिर शायद हवस तुम्हारी इश्क हमारा आ बतला दूं सख्त ठिठुरती सर्दी भी बहका मौसम छाना भी जुल्फ का तेरे साया भी इश्क के पगली हवस नहीं क्योंकि सख्त ठिठुरती सर्दी में होंठों से जब होंठ मिले प्यार के सारे घोंट मिले कतरा कतरा प्यार तेरा रूप समंदर बन बैठा मैं कलंदर बन बैठा داو لکه مروت نه راغلی مېلمه تعبیر صاحب دا دومره کاغذونه د یو نظم دپاره او ډېر وړوکی نظم دی صدر صاحب په اجازت د نظم عنوان دی سرخط دی مجبوري مورا نظم دی ما چې کم یو ښکلي ته بس دومره ویلي دي زه په تا مین ما خدای خبر چې ولې بیا ما ته راکتې نشي خواله مې راتلی نشي هغه یې لاسه کوي چرته چې د لرې نه ما په لاره وویني لاره هم بدله کړي هېڅ کولی نشمه هسې مې خپل زړه وخوړ دا خو به هر څوک مني ژوند د تجربو نچوړ زه چې ټکنی شومه چل مې د یارۍ زده که اوس چې مې کم ښکلی هم کله زړه ته پرېوځي داسې ورته نه وایم تا باندې مین ما بل ښکلی وروښایم دغه سوال ترې وکمه یخانه په خدای به شي یخانه په تا به شي لاړ شه ورته ووایه مری صادق پتا پسې بیا سحر ماښام دیدن ویده ګلندام دیدن مال خبر وړي راوړي ګل ګل پسرلی راوړي هر ورځ پیری کوي ښې اوږدې کیسې کوي حال د هغه بل ښکلي اورم له خپل ښکلي حال د هغه بل ښکلي اورم له خپل ښکلي ښکلې مجبورۍ زما ښکلی رنګ راوړی دی یار مې ریبار کړی دی ډېره مننه احترام الله صابر صاحب وایي موږ ته د چلو ښودوالن کې دا فرموله زه چاله د دوی حقوق نه ورکوم
بلنه ورکوم په دې شعر باندې چې د کومو خلکو زار شم بس د هغو نه ازار شم کله ژوند را باندې بار شي کله زه په ژوندون بار شم زمونږ ډېر محترم او ګران صدر محفل چې زمونږ سره په هره مشاعره کې تر اخره وخته پورې ناست دي ښاغلي پروفیسر ډاکټر احمد علي عجز ته چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي ښاغلی پروفیسر ډاکټر احمد علي عجز بسم الله الرحمن الرحیم دا صدارت داسې شی دی چې سړی کلک کلک وتړي ما دا خیال و چې زما نمبر راځي نو ته شکر صاحب وي خو د اګریکلچر یونیورسټۍ سټوډنټانو د خپل ذوق او د شوق چې کوم دی مظاهره نن والله چې وښودله دومره ښکلې دا درته زه ځکه وایم چې صابر صاحب د هاسټل نه راوتو نو د یو سړي په اوږې لاس مې دغه کړی چې ګینې زما ما ته وایي ته خبر خو نه یې که نه ما نه په ما خو اټیک شوی و ما ورته نه یا والله زما هارټ اټیک یو ځل شوی دی او ډېر زیات ټیک نه یم نو ما وړه کې ډېر زیات خفګان راغو چې یاره دا خو ډېر زیات خفه شوی دلته مې چې تاسو ته ولیدل هغه داسې شی ته وایي د مستۍ نه پړک شي هغه واړه د کیسې چې کوم دا ټولې ته هېرې شوې نه درد دی نه څه دی نه څه دی ښکلي ښکلي شاعران ښکلي ښکلي مخونه او بیا ستاسو غونته کې کسان رښتیا درته وایم دا درته حقیقت وایم چې بازوکه خلک ما پکې ولیده چې د شعر ذوق هم پیژني شاعر هم پیژني او بیا د میرات مړی موبایل چې راغلی دا چې فیسبوک ورته کس چې د دې شاعران هم ډېر ښکلي پیژني داسې زبردست پیژني چې مونږه د سنچورت تر نه شاعري کوو خو لا چا دومره نه پیژني چې دې میرات مړي چې کوم دی خلک دومره نه پیژني نو خبره دا ده زه تاسو ته چې کوم دی یقینا درته وایم درد اخلاص درته وایم او د خپل د دې 57 سال تجربه نه درته وایم چې دا ملګرو چې دا چا مشاعره راغونډه جوړه کړې ده او دا خلک یې راغوښتي دي د دې زړه سپینو صفاو د دې په ټول داس نه ویم چې د ټول فیډریشنو والا زه د بل فیډریشن سره تعلق لرم خو ادب سره تعلق لرم دا مهرباني کوئ ټول دې ته ګورئ دغسې خانداګانې او دغسې چې کوم دی ښکلاګانې جوړوئ لکه چې نن دې جوړه کړې ده دا یو داسې ماحول دی تاسو یقین وکئ چې دومره دومره ماشومان بچي دي که په هاسټلو کې زه یو 5-6 کاله واړه نه پاتې شوم نو دا ټرنکولایزر خو هر سړی اچوي که چرس نه څکي که نه نو ټرنکولایزر خو به اچوي که نه نو د ډیپریشن دور دی او بیا زموږ د حالاتو ستاسو ته پته ده چې په پېښور کې په دې کې څه حالات دي زه یقینا درته وایم چې زما وروڼو ما نن دا محسوس کړه چې هغه اګریکلچر یونیورسټي چې خلکو ورته زمیندار ویل نن هغې چې کوم دی پی ایچ ډي ټول کوالیفاید خلک دي او ټول بازوکه خلک دي رښتیا درته وایم چې زما زه په تاسو باندې فخر کوم ما ته تر اخره دومره څوک نه ښکارېده چې په فرصو به پاتې شي خو زما چونکې د دې حکم او ما ته یې دا وویل چې صدارت پکې نو کارونه به ډېر هم وي خو اوس چې څه دي یقینا درته یم چې د هر ټیسټ غزل پکې ما واورېدو او ښه معیاري غزلونه وویلی شو دونه ښکلي غزلونه او دونه ښه طریقې سره وویلی شو چې زه وایم چې که ډېرې مشاعرې ما کړي دي خو دا پکې د ټاپ مشاعره ده ډېره او دې سره سره چې کوم دی د هغه ناظمینو او د ټولو کسانو شکریا ادا کوم بچو ستاسو دا چې کوم څوک وایي بیا ووایه دا ورځې موږ هم تېرې کړي دي دې پسې بیا ډېر سړی ارمان کوي ډېر خوندورې ورځې ډېر خوندورې ورځې ډېر دومره ښکلې ورځې دي چې تاسو کله خدای مکه بېروزګاره شئ کلي ته لاړ شئ که نه دا ډیګرۍ والی او بیا ډیپریشن ته خدای مه بوځه او لاړ شي نو بیا به درته یو ملګری یادېږي چې افغاني به دا ویل ډینګلي به دا ویل خدای پاک هم دغه ورځو نه ساته ښاد او آباد اوسئ چې هر ځای اوس د روایتو مطابق زه ګیدړ لم راځم او شیر لم راځم زما ډېر زیات تغیر راته کړي دي
دا یو کته ده مونږ څنګه یو ځای شوي وي چې منځ کې فاصلې وي مونږ څنګه یو ځای شوي وي چې منځ کې فاصلې وي جولی زما سوری سوری ستا شال کې ستارې وي مونږ څنګه یو ځای شوي وي چې منځ کې فاصلې وي جولی زما سوری سوری ستا شال کې ستارې وي یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي تر مرګه یې په غاړه کې ریښې ریښې پرتې وې یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي تر مرګه یې په غاړه کې ریښې ریښې پرتې وې مشرکیت دی پکې او ما څنګه ورته ویلې وې چې تش لاس مې دشمن دی ما څنګه ورته ویلې وې چې تش لاس مې دشمن دی بچی مې پوهول خو زما دواړه سترګې سرې وې ما څنګه ورته ویلې وې چې تش لاس مې دشمن دی بچی مې پوهول خو زما دواړه سترګې سرې وې او په حق وه غربت له دې نه خدای وکړه خبر کړم په حق وه غربت له دې نه خدای وکړه خبر کړم مالت کې مې اختر و د وړو لاس کې گجرې وې اوس بچې لا بیا ووایه چې کوم دی دا به ډپارټمنټ کې زما پښتو ډپارټمنټ دی دومره ډېر به درته ووایم چې ستړی به شي هر وخت یې راتلی شي زړګو یو بل شعر دی چې زمونږ په شان یو عمر راځي نو هغه عمر له بیا جنکۍ چې کوم دی زمونږ د همزولې به زړې شوي له ډېره کبره مې په لاره چې ټالی وهلې له ډېره کبره مې په لاره چې ټالی وهلې توبه دا چغې پیغلتوب پسې بوډۍ وهلې له ډېره کبره مې په لاره چې ټالی وهلې توبه دا چغې پیغلتوب پسې بوډۍ وهلې او دا واورئ ما د ځوانۍ یو ملاقات کې دا قیامت لیدلې ما د ځوانۍ یو ملاقات کې دا قیامت لیدلې رخصت مو واغوستو خو دواړو ښه سلګۍ وهلې ما د ځوانۍ یو ملاقات کې دا قیامت لیدلې ما د ځوانۍ یو ملاقات کې دا قیامت لیدلې رخصت مو واغوستو خو دواړو ښه سلګۍ وهلې او ښه دې لیدم سبحان صاحب ښه دې لیدم چې دوړېدم لکه د پاڼو په شان ښه دې لیدم چې دوړېدم لکه د پاڼو په شان د زړګي باغ کې مې مونګرې څنګه ګلی وهلې او بله شعر دې مخې له راغله پیمانه ورله مکه ورنه کړه مخې له راغله پیمانه ورله مکه ورنه کړه یوې جینۍ په ګونجې مخ باندې کمسی وهلې مخې له راغله پیمانه ورله مکه ورنه کړه یوې جینۍ په ګونجې مخ باندې کمسی وهلې او دا یو شعر پاتې دی خلکو د کارغو دغه ذکر وکړو نو قدرتي ښکاري عجزه چې اشنا دې په رښتیا راځي جوړ ښکاري عجزه چې اشنا دې په رښتیا راځي جوړ سترګه مې رپي کارغه چغې په پلی وهلې دا یو شعر بچی دا بل بم درته ویم خیر دی یو غزل دی
مالا خلطونا اسویل رازی مالا خلطونا اسویل رازی کورتا در رکیب چی اشنا زی رازی او چرتا چرامبیل را ټوکی دلی وی چرتا چرامبیل را ټوکی دلی وی شپیل خو بالتا خاپیری رازی چرتا چرامبیل را ټوکی دلی وی شپیل خو بالتا خاپیری رازی او ته چې چرتا لاړه شي غرمه دی وی ته چې چرته لاړه شي غرمه دی وي هلته باران ورېځې په سرلي راځي ته چې چرته لاړه شي غرمه دی وي هلته باران ورېځې په سرلي راځي او خلک په سپوږمۍ پسې لیواله دي خلک په سپوږمۍ پسې لیواله دي مال غیق ته ډېر څه آسماني راځي خلک په سپوږمۍ پسې لیواله دي مال غیق ته ډېر څه آسماني راځي او شعر دی ستاسو په شان مونږ هم چې کوم دی دا ښکلي ښکلي پټ پټ پړکې ساتو مړښته پې نشته مړښته او نه دا هېرېږي واورئ جی دا شعر اخیری واورئ ښکلو پرې په سپینه ږیره زور کړی ښکاري چې عجز باندې ځواني راځي دا صدر محفل ښاغلی ډاکټر احمد علي عجز او ګوره هغه تاسو ته دومره په دې کې سړی یو کس پاسې خبر وکړي نو سړی پرې پوه شي په چغو خو سړی نه پوهېږي لږ صبر وکړئ عجز صاحب ووایي چې ما له خو د تاو نه اسویلي راځي او کور ته د رقیب چې اشنا ځي راځي دا د هر چا خپل نصیبي رقیب که سل زله زما په سر پیغور ورکوي هغه هم ښه د نر بچی دی جواب سپور ورکوي او هغه که هر څنګه دی خوښ مې دی په دې خبره زه چې لاس ورکړم په لاس کې ورله زور ورکوي او زه د اګریکلچر یونیورسټۍ طالب علمانو ته او خصوصا پروفیسرانو صاحبانو ته چې زموږ ګس طرف ته ناست دي سلام پیش کوم چې تر دې وخته موږ ته ناست دي مشاعره اوري عجز صاحب یو بل دغه ووایي چې توبه دا چغې پېغلتوب پسې بوډۍ وهلې نو ما ته یو قطعه رایاده کړه چې داسې مې زړګی د خپل اشنا سره خوشحاله وي څنګه چې ماشوم د خپلې نیا سره خوشحاله وي او څنګه چې خوږه وي د هلک او د جینۍ مینه هلکان هغه یادوم چې واده کړی تاسو نه یادوم ګورئ څنګه چې خوږه وي د هلک او د جینۍ مینه نو داسې دا بوډۍ او خپل بوډا سره خوشحاله وي نن چې د ژوند هره لحظه تېره شوه څه خوندوره څه خوږه تېره شوه که ژوند بیا به هم یو ځای شو سره خیر دی که دا مشاعره تېره شوه زه د ښاغلي توحید خان عثماني د طرف نه ناظم کیمپس ښاغلي دوست محمد صاحب سابق ناظم کیمپس او ښاغلي سراج هاشمي صاحب ناظم اګریکلچر یونیورسټي او د اسلامي جمعیت طلبه د ټولو ارکانو او کارکنانو له اړخه ستاسو د زړه د تله مننه کومه چې تاسو تر دې وخته زموږ مشاعره واورېده او ډېره په خوند هم واورېده او د مشاعرې دا روایت نه دی چې د صدر نه پس بیا لکه مطلب دا دی چې بل شاعر راشي زه ستاسو مننه کوم چې تاسو زموږ د محفل ښایسته کړو او په دې ځای باندې دا مشاعره سرته ورسېده